دا کومه مسله کې چې موږ او تاسو راټول شوي نو واقعي دا مسله په سوشل میډیا باندې راوچته شوې ده او دا صحت دا زمونږ هر سړی په خپل صحت باندې خفه کېږي او هر سړی دا غواړي چې صحتمند یم دا کومه بیماري دا کومه وبا چې په دې څاروو کې ده نو دا د تشویش خبره ده په دې باندې موږ وختاً په وختاً AC صاحب سره خبره هم کړې ده او په دې کې ما 400 D صاحب سره هم خبره کړې ده په هغې کې ما یو پروګرام شروع کړی انشاءالله کري چې دغه څاروو ته به په شب قدر کې موږ هغه ټیم به راځي او هغې ته به ویکسین ورکوي چې یاره دا بیماري کنټرول شي او نوره زیاته نه شي دلته خلک دا یو خبره کوي چې یاره ورلډ هیلث ارګنایزیشن هم یو ریپورټ جاري کړی دی چې یاره دا کومه بیماري ده نو د دې نه انسانانو ته نقصان نه رسي که هغه د هغې پی استعمالوي یا کم څاروی بیمار شي نو هغه خو ظاهره خبره چې د هغې علاج به خلک کوي خو څوک حلالوي نه خو زه دا یو خبره کوم چې دلته زموږ دا څومره قصابان دي نو دا موږ واړه راغټ شو دا قصابان دلته حلالي کوي دا ما ته پته ده چې دوی ګوټ څاروی هم اخلي نو په هغې کې دوی تحقیق کوي اول خو یې اخلي نو چې اخلي یې نو دا د دې ځای باشندګان دي او دا د دې ځای خلک دي نو دوی به انشاءالله کې دلته غلط کار نه کوي او نه دوی غلط کار کړی دی څومره که تاسو وګورئ په دې شب قدر کې دلته ډېر زیاتې مسلې دي او دغه مسلو کې موږ لګي وختاً په وختاً هغې کې موږ خپل کوشش جاري ساتلی او خپل کوششونه کوو چې یاره موږ د شب قدر کې د هسپتال هم فیسیلیټیټ شي او زموږ دا کالجونه دا سکولونه دا روډونه نو دغه حساب زموږ د صحت دا زموږ یو اولین ترجیح ده چې یاره زموږ د معاشره صحتمند دی په هغې کې د زموږ قصابان وروڼه چې کوم دي دوی دا وایي چې یاره موږ په سوشل میډیا باندې یو پراپیګانډا شروع ده چې یاره دغه څاروي دوی حلالوي او دغه څاروي دوی دلته په بازار کې خرڅوي نو دې خبره کې حقیقت نشته دی په دې کې زما AC صاحب سره هم خبرې وشولې دلته موږ سره ډاکټر صاحب هم ناست دی او باقاعده به که د دې نه مخکې زه دا یو خبره کوم د قصابانو نه زما ناست یم ما سره ضیا جان ولاړ دی صدر صاحب ولاړ دی که چېرته غلط څاروی په دې قصابانو باندې ثابت شو یا دوی حلال کړي یا چاته پته چې دوی حلال کړی دی نو اول زه دا خبره کوم انتظامیې ته هم کوم AC ته هم کوم DC ته هم کوم چې بالکل دا ونیسئ دا بالکل ماف نه کوي او دا 1 لک روپۍ جرمانه کوي او جیل کې هم بند کوي خو زما دا یقین ده چې دا زما مخې ته کوم وروڼه زما ناستې دي قصابان دوی غلط کار نه کړی او نه کوي په دغه سلسله کې موږ یو پروګرام زما نن AC صاحب سره خبرې وشولې سبا به 11 بجې انشاءالله کې موږ دا ټول ځو هغه سره بلته کینو هغې کې چې کومه زموږ ډاکټر صاحب دلته ناست دی به کله چې تاسو حلاله کوئ نو تاسو ته به دا ډاکټر ولاړي دا به سټیم کوي دا به د هغې ټیسټ هم کوي ځکه چې څاروی تاسو حلالوئ د هغې نه مخکې د هغې ټیسټ کېږي چېرې دا ډاکټر صاحب وګورو چې دا څاروی ټیک دی نو بیا د حلالې قابل دی تاسو به هغه حلالوئ په دغه سلسله کې زما AC صاحب سره خبرې وشولې نو انشاءالله کې خیر سبا به هغې سره موږ په دغه سلسله کې یو میټینګ هم کوو د ټولو قصابانو هغې سره به کینې هغه AC صاحب دا یقین دهاني راکړه د ماله چې یاره تا ته به یو ډاکټر اني ټایم چې کوم ځای کې دوی حلاله کوي هغه ځای کې به تا ته ډاکټر ولاړ او ډاکټر به هغه څیز ګوري هغه به وایي تا ته چې او دا اوکې دی حلال یې که بل داسې خبره ده چې موږ مخکې نه چېرته غلطه کړې نه اوس غلطه کوو نه بیا غلطه کوو او نه موږ دا څاروي الو د یارې نه دوی تاسو ته ووایي چې څه تکلیف چاته نه رسوي خو موږ یې د یارې نه هم نه الو د دې قوم دپاره د دې عوامو دپاره چې یاره مثلا خبره دوی ته یېرېږي نو موږ د دې وجې دا نه الو څوک راته وایي چې راشه په 1 روپۍ واله نو هم نه الو بل داسې خبره ده چې دا زمونږ عوام یېرېږي زه درته دا قسم قرآن خورم چې خپله چې کوم شي استعمالوم هغه هم په دې عوامو خورم مخکې کور ته لیږم وروسته یې بیا په دې عوامو خرڅوم بل داسې خبره ده چې زمونږ انشاءالله دا ډاکټر صاحب دی دا به څاروي پاس کوي بیا به د هغې نه وروستو حلالېږي بیا به د هغې نه وروستو پرې مهر والي کېږي بیا به د هغې نه وروستو بازار ته ځي بیا به د هغې نه وروستو په دوکانونو خرڅېږي اول خو دا ده چې دلته کې دا بیماری د الله د زړه راله اول کرونا وه خلک یې بېروزګاره کړل بیا د هغې نه پس دا افت راغی بیا د دوکانونو دومره کرایانې دي د هغې نه علاوه د کور دومره خرچې دي چې انسان چېرته لاړ شي او څه وکړي بل پکې دا پواګانې خلکو را دغه کړې هر چا خپل دغه چینل فولو کړی دی او دا وایي چې یاره دا غوښه داسې ده او دا څاروی داسې دی او دا داسې دی الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو پیغمبر خدا وایي چې کوم څیز تا ځان له خوښ کړه هغه بل مسلمان دپاره هم خوښ کړه بسم الله الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر بصیر جمال
انچارج سول ویٹرنری ہاسپٹل شب قدر، لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا۔ جہاں تک لمپی اسکن ڈیزیز کے حوالے کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لمپی اسکن ڈیزیز یا لمپی اسکن کی جو بیماری ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جانوروں کو صرف متاثر کرتی ہے۔ ان میں جن علامات آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے کہ ان میں جو لمپس ہوتی ہے وہ اسکن پہ اپیئر ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ صرف جانوروں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی ہسٹری کچھ ایسی ہے کہ پہلے پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ پاکستان کے حوالے سے اس کی جو پہلا کیس تھا جو وہ 2021 میں نومبر 2021 میں رپورٹ ہوا پنجاب میں، اور پھر اس کی وبائی صورتحال ہم نے آبزرو کی فروری مارچ کو کراچی اور سندھ کے ملحقہ علاقوں میں، اور یہ آہستہ آہستہ پھر سارے پاکستان میں پھیل گیا۔ تو ابھی جو سچویشن ہے وہ ایک ایمرجنسی سچویشن لائف اسٹاک سیکٹر میں اس بیماری کی وجہ سے برپا ہوا ہے۔ جہاں تک انسانی صحت کا تعلق ہے کہ لمپی اسکن ڈیزیز کا تعلق مطلب اس کے کوئی بھی منفی اثرات انسانی صحت پر ابھی تک کوئی بھی رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ صرف جانوروں تک مخصوص ہے، اور اس کی دودھ کا استعمال اور گوشت کا استعمال انسانی صحت پر کوئی مضر اثرات مرتب نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔